أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وسهل علينا يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين أما بعد فقد قال الله في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم. گرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. روزه مبارک میاشت ده، ماه نزول قرآن ده، ربیع القرآن میاشت ده. د دې میاشت کې هغه کسان خدای نه لږ لرې شوي دي. د دې میاشت کې خداوند متعال هغه ټولو ته دعوت ورکوي چې راشو ما درگاه ته راشو، تا داسې ما سره نزدګیر شو. دا هغه میاشت دی چې د دې میاشت کې د مو تاسو تقدیر فیصله کیږي، د مو تاسو قسمت فیصله کیږي. نن زه غواړم چې زر زر تاسو په خدمت کې هغه کسان وښیم چې خداوند متعال هغو سره مینه کوي، هغه خدای عاشق دی او هغه معشوقان دي، خدای محب دی او دای محبوبان دي. عام طور باندې مو هغه کارونه کوو، مو خدای سره مینه ادعا کوو، دعوا کوو، اهل بیتو سره مینه دعوا کوو. اما نن زه هغه کارونه هغه کسان ښیم چې کچیرې مو غواړو چې خداوند متعال معشوق جوړ شو، یعنی هغه کسان چې هغو سره خدای مینه کوي او خدای عاشق دی او دای معشوق دی. لکه څرنګه پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم معشوق خدای دی، لکه څرنګه مولا امیر المؤمنین علیه السلام معشوق خدا دی، لکه څرنګه اهل بیت معشوق خدا دی. کچېرې ما غونه یو ګناهګار سړی غواړي چې محبوب خدا شي، نو هغه کوم کارونه وکړي. لس آیتونه تاسو په خدمت کې وړاندې کوم او لس هغه صفات او لس قسم هغه کسان کوم د تاسو ته ښیم چې کچېرې موم دیو کې راشو نو مو الله تبارک وتعالی معشوق جوړېدی شو. ټولو نه وړاندې سوره بقره آیت نمبر 195 کې الله تبارک وتعالی ارشاد فرمایي چې د خدای لپاره کې انفاق وکړو او د انفاق نه انکار سره د خپل ځان هلاکت کې ما چو ویل د کار وکړو او خلکو باندې احسان وکړو، خلکو سره ښه طریقې سره برخورد وکړو. ویلې ان الله يحب المحسنین. که کوم تاسو احسان کو، کوم خلکو سره تاسو میل جوړ خاده، خلکو سره کوم مدد کو، تعاون کو، دا کار کوونکی چې کوم دی دیو سره خداوند متعال مینه کوي. دا اول. دویم سوره آل عمران کې د غالبا الله تبارک وتعالی غزي کې کوم دی ارشاد فرمایي چې کوم خلق دا غواړي چې محبوب دا دعوا لري چې مو خدای سره مینه لرو، نو هغه ته پکار دا دی چې قل ان کنتم تحبون الله يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. کچېرې تاسو دا دعوا لرو چې مو خدای سره مینه لرو، نو بیا پیغمبر اتباع وکړو، د ما اتباع وکړو. کچېرې دا کار وکړو، تاسو د پیغمبر لارې باندې روان شو، پیغمبر نقش قدم باندې روان شو، نو تاسو به د خدای محبوبان جوړ شو، معشوقان جوړ شو. صرف محب نه و بلکې محبوبان به جوړ شو. دا دویم. دریم شی چې کوم دی هغه الله تبارک وتعالی چې بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. کچېرې زه کردار کې تقوا راوالم او متقی شم، ځان وساتم هغو کارونو نه چې کوم کارونه ما دپاره مضر دي او ما کوم د عاقبت خرابوي او خدای نه وډار شم، نو ان الله يحب المتقين. خدای تقوادارو خلکو سره مینه کوي. سوره آل عمران آیت نمبر 76 کې دا ارشاد دی. بیا یو بل صفت هغه دا دی کچېرې زه کردار کې صبر راوالم اور دا صبر درې قسمونه دي. یو ځلې صبر کوم دی زه خپل یعنی مصیبت باندې صبر کوم، یو ځلې ګناه باندې صبر کوم. نو کچېرې دا صبر مو وکړو نو الله تبارک وتعالی یې چې والله يحب الصابرین. ما کردار کې کچېرې صبر راشي نو خداوند متعال ما سره مینه کوي. دا سوره آل عمران آیت نمبر 146 کې ارشاد دی. بیا یو بل صفت څخه چیرې مو خپل کردار کې راوالو، هغه
صفت دا د کله زه د یو نیم کار اراده کوم، مثلا دکان خلاصوم یا بل کاروبار زه شروع کوم، نو هغه دپاره کله زه اراده وکړم پخته اراده، نو بیا پکار دا دی چې مو اعتماد وکړو هغه ذات باندې چې هغه انسان ته نفع او نقصان رسوي شي، هغه نه علاوه بل څوک نفع او نقصان نشي رسوي، اور هغه ذات نامه دی الله تبارک وتعالی. ارشاد کیږي سورہ آل عمران کے آیت نمبر 151 کے ارشاد کیږي فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. کچیر اراده وکړي نو بیا خدای باندې توکل وکړه. توکل معنا څه دی؟ توکل معنا دا دی چې ځان ته خدای وکیل ونیسه. کچیر خدای ځان ته وکیل ونیسه نو بیا خدای پوهیږي او هغه کارونه پوهیږي، اور خداوند متعال هیڅ کله خپل بندگانو ته نقصان نه رسوي، همیشه هغه کارونه ورته کوي چې هغه کارونو کې د انسان ګټه وي. دا پنځه صفتونه شو. دینه بعد شپږم صفت چې کوم دی هغه دا دی کچیر مو انصاف سره کار خلو، ښځې سره انصاف خلو کو، نور کارونو کې انصاف کو، نو الله تبارک وتعالی خپل بچیو سره انصاف کو، تول کې انصاف کو، دکان کې انصاف کو، نو الله رب العزت چې ان الله يحب المقسطين سورہ مائده آیت نمبر 42 کې دا ارشاد دی. ام دین علاوه الله تبارک وتعالی کچیر مؤمنین خپل منځو کې متحد شي، متفق شي، اور مینه محبت سره اگر شي، اور دشمنانو ته ساخ شي، نو هغه سره هم خدای مینه کوي. لکه څنګه یا ایها الذین آمنوا من يرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم يحبهم ويحبونه. دیو صفت سره یعنی کچیر تاسو مرتد شو، تاسو انکاری شو، نو خداوند متعالی چې تاسو په ځای باندې به هغه قوم راوالم چې هغه به خدای سره مینه کوي اور خدای هغه سره به مینه کوي، یعنی دا به محب وي اور هم محب وي هم محبوب وي. دیو صفت څه دی؟ اذله. اذله مطلب دا نرم وي خپل منځو کې، مؤمن علی المؤمنین، مؤمنینو باندې دا ډیر نرم وي. اعزه علی الکافرین، کوم دشمنان دي هغه سره سخت وي. نو مؤمنینو دا صفت دی، دا سوره مائده آیت نمبر 54 کې دی. بیا یو صفت دا دی سکچر انسان پاکیزه شي، پاکیزه شي، کرداری پاک شي، عیبونو نه پاک شي. والله یحب المطهرین دا سوره توبه آیت نمبر 108 کې دی. اور خدای لیاره که جهاد، آغا جهاد ساغه که کوم ده مضبوطی وی، قومی حواله سره آغا وی، دشمن په مقابله که سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کچیر دمرا مضبوط وی اور منظم انداز سره آغا وی، نو خدای اغو سره مینه کی سورہ صف آیت نمبر 4 کے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا. صف اخشی تویلی شی ساغا منظم اور هماهنگ وی، اغو که هیچ فاصله نوی. خو دا کدی شي ځانې کسان یې چې دا خو ډېر ګران کارونه دي، نو آسان کار څه دی؟ آسان کار دا دی چې که چیرې څومره ګناهګار یې، څومره ګناهان یې د کړې وي، ماه مبارک رمضان کې توبه وکا اور خدای طرف تراشه، نو کله خدای طرف ترسه خداوند متعال یی چې ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. خداوند متعال هغه کسانو سره څنګه توبه کوي اور هغه کسان څنګه غواړي چې پاکیزه شي، اراده د لري چې پاکیزه شي، خدای هغه سره کوم نه مینه کوي. یو بڑاونه واقعا درته تیروم دا داسې کوم دی. حضرت موسی علیه السلام ته آرډر وشولو، د ما یو بل پروګرام کې ویلو، آرډر وشولو چې یو ځوان دی ډیر زیات ګناهګار دی، ډیر زیات د خدای معصیت ده کوي، نافرمانی ده کوي، دا د زینه وباسو. کله حضرت موسی علیه السلام خپل کلی ناغه سړی اوخلو، څومره خدای هیڅ کله چوک نه وباسي، څومره منفور دی، څومره مبغوز دی، دا څومره کوم دی دا لبرې شوی دی خدای نه، چې خدای یې چې د دینه وباسه. بل کلی ته لاړو، حضرت موسی ته آرډر وشو چې بل کلی نه هم وشړه، دا کوم دی ډیر زیات ګناهګار دی. دا سړی د دینه ووتو، غرونو ته لاړو، یو غار کې د زندگی کوي، اور آخري ټایم یې راغلو، هغه ټایم کې مرګ ټایم یې راغلو، دا اوس ژاړي خدای مانه غلطي وشوه، خداوند متعال پروردگارا ما معصیت وکړلو، خدایا ما مور نشته د ځکه ای کما مور به ما سار ته بناستا وا، ما خور به ما سیټ ته بناستا وا، اور ما کا پلار به ما سره به مینا کولا. خدایا بس خپل کوم شونم کړی دی هغه باندې زه خیمان یم. کله د زړه نه خیمان شو، دوره مبغوز سپ الله رب العزت آرډر کړی اوس د دزینا وباسا. الله رب العزت فرشتگانو ته حکم ور کړلو، صداسو فرشتگانو مور په شکل کې لاړ شو، خور
مور په شکل کې لاړ شو، پلار په شکل کې لاړ شو، ورور په شکل کې لاړ شو، دې ته ډډګرنه ویر کو اور دا اسلام اور طاهر حالت کې پاکیزه حالت کې د دنیا نه لاړو. حضرت موسی ته حکم کیږي سلال شه ما محبوب هغه سړی چې ما معشوق دی زه ورسره ډېره مینه کوم هغه سړی مړ دی هغه جنازې ته لاړ شه. حضرت موسی څخه کله راغلو نو دا یې وکتو چې دا سړی دی خدای ته دی چې خدایه دا خو تا مبغوث ترین سړی و امنن محبوب څنګه ویلې جوړ شوی دی. نو حضرت موسی ته حکم کیږي وجه دا دی چې دی توبه وکړه اور توبه یې کړې ده خیمان د خپل ګناهانو باندې. نو ناظرین اور ګرانو کتونکو راځي سماح مبارک رمضان کې موږ خدای طرف ته رجوع وکړو اور خدای نه خپل ګناهانو معافي اور معذرت وغواړو اور یقینا خداوند متعال به دې میاشت کې معافي او کچېره دې میاشت کې بخشش ونه شي بیا نورو میاشتو کې مشکل کار دی. خداوند متعال نه دا دعا کوو چې خداوند متعال د مو ټولو ګناهانه وبخي اور د خداوند متعال محبوبانو نه مو وګرځي. آمین یا رب العالمین.